واحد څوک دولت ته د عوامات کې خلافت کړی دی ټول دنیا راغونډه کړې وه او کل عامې چل ته پیغام ورکړی دی چې که چېرته دې خپلې فیصلې دې واپس وانه ایستله ستا په دروازه کې به ولاړو او تا ته به چې کوم دی لعنتي چې دی د خلکو نه بېرته اواز کړو نن هغه ملا ته مونږ بیټله وو خبر کېږو به نه زه یو خبره کومه زما سیاست سره تعلق نشته خو یو خبره درته کومه کله چې زما ستا ملک پاکستان کې حکمراني راځي د بهر ملکونو په مشوره سره راځي پاکستان ور خپل حیثیت نشته دا د بهر د امریکې په سازش راځي دا د اسرائیل په سازش راځي دا د روس په سازش راځي دا د برطانیې په سازش باندې راځي نن ستا علما یې چې کوم دی اسمبلونه مکمل بهر کړي دي او دا اولنی بیل دی د قادیانیانو جج پاس کړي قادیانیانو ته ویلایت ورکړي چې قادیانیانو تاسو خپل مذهب پرچار کولی شئ تاسو خلک چې کوم دی خپل دین برابرولی شئ دا د دغه جج فیصله وه زما محترمو زه دغه تاریخ ته راځمه 7 دسمبر 1954 د 1954 نه مخکې ډېر تحریکونه چلېدلي دي زما محترمو همدغه علما ورکړي دي زما د دیوبند نه انوشا کشمیري رحمه الله ته باقاعده چې کوم دی نو دا دعوت ولېږلی شو او دا پیغام یې ورته ورکړی شو چې بهاولپور کې یو چې کوم دی نو یو قادیاني دی او هغه د هغه بیبي چې کومه ده هغه د یو عالم لور ده او هغه زنانه عدالت ته تللې ده هغې دا خبره کړې ده چې دا زما خاوند قادیاني دی ما ته خو پته نه وه زه خپله نکاح منسوخ کول غواړم زما عزت نه ده د بهاولپور علما ټول راجمع شو وکلا جوړ شو د نبي علیه الصلاة والسلام د ناموس رسالت لپاره ورګلان دي اے محترمو مسلمانانو کله چې مسله سنګینه شوله دې خلکو سره وکړه چې موږ ته به انډیا نه یو عالم پکار دی دا خبره د تاریخ په ورا باندې محفوظ ده ګورې اسلام نه نیم لګیا ده تاریخ لیکلي ده باقاعده دې خلکو یو بهترین عالم پکار دی خلکو یې چې انوشا کشمیري رحمه الله پسې ولاړ شو چې کله هغه ته پیغام ولېږو زما محترمو دغه ټیم انوشا کشمیري رحمه الله ته ډاکټرانو یو سفر ونه کوي ته به چې کوم دی اوږد سفر نه کوي دا د تکلیف دی دا د دغه مرض چې کوم دی لاحق شوی دی دا مرض به زیات شي انوشا کشمیري رحمت الله علیه وکتل چې دا د پیغمبر د ناموس مسله ده پیغمبر دا د رسالت مسله ده دا د پیغمبر د ذات مسله ده زما بیماري خیر دی خو زه به چې کوم دی دغه مسلې د ځان نه راسومه ای زما محترمو هغه نحیف کس هغه کمزوری کس چې دا او علم یې څومره محترمو تاسو دغه د خبر نه ماورای علم یې داسې علم و چې داسې علم بل چا کړی را روان شو وایي زه مهار څه چې ما باندې سفر منلی خو څوک یې دا د پیغمبر د ذات مسله ده زه روان چې کله بهاولپور ته راغی یو طرف ته د قادیانیانو یو ملا دی جلال الدین بل طرف ته انوشا کشمیري رحمه الله دی محترمو مسلمانانو مکالمه مباحثه شروع ده انوشا کشمیري رحمت الله علیه د ناموس رسالت جمع وګټلو قادیاني وبېللو وایي سبحان الله انوشا کشمیري رحمه الله د رسول الله ناموس رسالت جنډه اوچته کړله ویې ګټله هر میدان کې عالم ولاړ دی ای زما محترمو مسلمانانو مسله حل شوه اوس راشه 1974 هغې ته ګوره چې کله مسله د ختم نبوت باندې حملې شروع شوې هندوستان ته د طالبانو یو جماعت را روانو قادیانیانو کې حمله وکړله مسله سخته شوله پارلمنټ ته راغله خبر راغې دا خبره وشوله چې قادیانیان کوم چې کوم نه پارلمنټ کې کېږي زما محترمو یو شخصیت حکومت ته چاو پیپلز پارټي حکومت وکړه وزیر اعظم څوک ذوالفقار بوټي صاحب چې کوم دی وزیر اعظم نه رسایو الله رب العزت دی قبر چې کوم دی نور نه دی وزیر اعظم دغسې پکار دغه ټایم کې مفتي محمود صاحب نن سبا جماعته د مولا ته کنځل کو خبر کېږي باندې زه نه یم کوه ورته زه صرف دومره خبره کوم او ځوانانو چې د ایمان په چا ورکوي هر پارټي کې چې د سیاستدان مخالفت کوه لیکن د عالم پکړې ته ګوره د عالم چې کوم دی نو هغه ګیري ته ګوره نور چې کوم دی نو زیات پسې مه ده سیاست کې اوس خلاف ساته بعضې ملګري پوسټونه هم ګورو افسوس راځي خو الحمدلله تاسو به موږ شپو باندې څه نه کوو زما محترمو دا علما میدان کې نه وي زما
استا ایمان په خطر کې اوس راشه د پښو وزیر اعظم دی مفتی محمود صاحب د مولانا صاحب پلار دی نور علما پکې هم دي اسمبلی د 215 کسانو په اسمبلی کې پارلیمنت کې ناستي محترم او صرف اته کسان پکې پاتې صرف اته کسان د ټول نه اور د مفتی محمود صاحب پاتې دي چې قادیانی دا کافر دی دا د اسلام نه خارج دی دا مسلمان نشي کېدلی د پیغمبر په لمن باندې داغ لګي د پیغمبر علیه السلام د دیوان نه نشي د پښو دی چې ښه مفتی صاحب صحیح ده زما ومنه بله سره خو خبره دا ده چې څنګه هغه دلته کې موجود نه دی مفتي صاحب ورته وایي چې امتحان دی سبا راووړه وایي ډېره ښه ده مرزا مسرور راغی خلک ناست دی مفتي محمود صاحب ناست دی یو عالم پکې بل ناست دی اته کسان دا د ختم نبوت دفاع یې کړی سربراه مفتي محمود صاحب دا ناست دی مرزا مسرور رادنده شو ښایسته پټکې وهل د سپینو خپلې ږیره ده تسبیح لاس کې دي بوټو صاحب وایي ته ته وګوره مفتي صاحب ته نه وایي چې کافر دی دونه ښایسته پټکې ښایسته چې کوم دی لباس تسبیح ښایسته ږیره مفتي صاحب یې لږه حوصله وکړي صبر وکړي چې کله راغی مرزا مسرور خپل سلام وي پیغمبر باندې درود وي تعریف لیکلي دی باقاعده 1974 چې کله مسله شروع شوه زما محترم مسلمانانو مرزا مسرور پاتېدو یو طرف ته مفتي محمود صاحب پاتېدو خلک ناست دي اسمبلی کې عالم پکار دی که نه محترم مسلمانانو د زموږ په شان عام کسان یې هلته کې نو په دغه آیاتونو جوابونه به چا ورکول هغه د مرزا مسرور لګیا دی د قرآن آیات وي دې هغه مفتي محمود صاحب چې کوم دی نو جواب ورکوي مرزا مسرور بیا چې کوم دی نو قرآن آیات وي دې هغه جواب روان دی هغه حدیث وي دې هغه جواب روان دی مفتي محمود صاحب ورته آخر کار وي مرزا مسروره داسې خبره ده قرآن په تا نه دی نازل شوی قرآن په ستا غلام احمد قادیاني نه دی نازل شوی قرآن په ما هم نه دی نازل شوی قرآن په جناب محمد رسول الله باندې نازل شوی دی او راځه دغه صحابه کرامو چې کوم دی قرآن ماته ته رسول دی راځه تاریخ د صحابه کرامو ګورو زما محترم مسلمانانو مرزا مسرور په دغه ځای کې چپ شو خبرې چې کله چپ شو بوټو صاحب ته یې ورڅنګه چلې بوټو صاحب ورته مولانا صاحب ما وبېرله مرزا مسرور وبېرله لیکن ختم نبوت وګټله زما محترم مسلمانانو هغه ځای کې د ټولو نه اول دستخط بوټو صاحب وکړو چې زه دا دستخط کوم چې قادیاني نو دا د اسلام نه خارج دي دا کافر دي دا مرتد دي او مفتي محمود صاحب چې کوم دی نو دستخط وکړو نور دي اتو کسانو به دستخط وکړو زما محترمو زه دا دغه د مرزا مسرور هغه اعتراض او د هغه سوال د مفتي محمود صاحب جواب یم نو هغه ځان په ګټو باندې ختمېږي بیا تاریخ وګورئ ځان ته پوه شئ هغه کېږو به نه موږ ته عالم پکار دی موږ ته عام شیان پکار دی موږ ته عالمان پکار دی دین لپاره زما محترمو مسلمانانو زما عام سړی په دین باندې نه پوهېږي زما عام سړی د دین په فیل باندې نه پوهېږي خبر کېږو به نه زه دا نه یم زه یم هغه سړی چې راشي ملا ضروري نه دی هغه سړی د اسمبلۍ ته لاړ شي چې هغه د قوم خیر خواهي زما د دین خیر خواهي زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله کېږي چې د هغې چې کوم دی خیر خواهي هغې مدافعت کوي زما محترمو مسلمانانو نو دغه مسله چې کوم دی نو نن مې چې کوم دی نو دغه راپاسي جج راپاسي او قادیانیانو ته چې کوم دی نو ریلیف ورکوي قادیانیانو ته څه وایي چې تاسو چې کوم دی نو خپل مذهب پرچار کولی شئ عین کې چې کوم خبرې لیکلې شوي دي څلور پنځه دقه درته کومه دا د عیني خبرې دي 1973 عین کې دا خبرې لیکلې شوي دي په قادیانیانو باندې کوئی پابندي لګېدلې دي یو دا والله قادیانی اپنے عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے قادیانی اپنے عبادتگاہ کا جماعت نہیں ویلے دا عینی خبر ہے دوما قادیانی اپنے عبادتگاہ میں اذان نہیں دے سکتے قادیانی اپنے عبادتگاہ کے اذان نہیں ویلے دوما خبر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے قادیانی اپنے ذات مسلمان نہیں ویلے اے ججا اللہ نے تعفو کی اللہ نے تو صحیح رکھی تو قادیانی تو ریلیف پر گئی تو قادیانی تو اخبر مذہب پر چار کولی سے دا خبریں بگیوں کرے گا چھے قادیانیانو کچھ احتاس قرآن مجید پر کم زبان پر کم
دا د یوې خبرې نه دي، دا د ایمان خبره ده، زما ستا د ایمان مسله ده. دا درې خبرې شولې. څلورمه خبره، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، دی به خپل مذهب د اسلام نشي ویلی، خپل مذهب د اسلام نشي ویلی. اور پنځمه خبره، وہ اپنے مذهب کی دعوت دوسروں کو نہیں دے سکتے. اے خپل مذهب پرچار بنه کوي، بل ته دعوت نشي ورکولی، پابندي لري. دا عیني خبرې دي. اے محترمو مسلمانانو، او نن قادیاني چې راوچت شوی دی او جج ورته دا ریلیشنونه ورکوي او دا خبرې ورته کوي، د دې مطلب دا دی چې زه چې کوم دی خپل د مذهب پرچار وکړم، زه خپل عبادتګاه جومات وګڼم، زه خلک ټوکه کړم، خلک په دې باندې چې کوم دی نه راووهم، خلک بېدینه کړم، خلک چې کوم دی نو ایمان صرف کړم، خلک خپل د نبوت چې کوم دی نو قایله کړم. زما محترمو مسلمانانو، زما عرض دا دی، زما مقصد دا دی چې ختم نبوت عقیده دا د ایمان مسله ده، دا د یو پارټۍ مسله نه ده، دا د یو مذهب مسله نه ده، دا د یو مسلک مسله نه ده. زما محترمو مسلمانانو، دا د یو کټ مسله نه ده، دا د دوترو مسله نه ده، دا د چې کوم دی یو قبیلې مسله نه ده، دا د یو کوڅې مسله نه ده، دا د ټول امت مسلمه مسله ده او ټولو نه اول د ایمان جز د نبوت. زما ستا عقیده په دې باندې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. اے که څوک وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل راتلونکی پیغمبر شته، دغه سړی کافر دی، مطلق کافر دی. زما محترمو مسلمانانو، د دې سړي چې کوم دی نو دارو کول پکار دي، علاج کول پکار دي، دنه سر وهل پکار دي. او چې داسې مسلې راځي نو داسې مسلو کې دا ګستاخان چې کوم دی عدالتونو ته حواله کول نه وي پکار، د دې خپله چې کوم دی نو کارروایي دې باندې کول پکار دي. موږ عدالت دغه فیصلې کوي، موږ عدالت د قاضیانو باره کې دغه فیصلې کوي. زما قاضي خالد فیصل نرم په جیل کې دی، ولې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې ننګ کړی، هغه د قاضیاني ګزار کړی. زما ممتاز قادري چې کوم دی هغه دې شهید کو پانسي ورکړله وله، دا په څه وجه باندې؟ ای محترمو مسلمانانو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې ننګ کړی، هغه دغه ذلیله چې کوم دی مړ کړی. نن زما ستا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګستاخ ته چې کوم دی هغه ته رهایي میلاویږي، هغه ته چې کوم دی نو بهر ملکونو ته هغه شهید کېږي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان چې کوم دی هغه پانسي کېږي او هغه چې کوم دی نو په جیلونو کې پراته دي. خو یاد ساته انشاءالله تعالی موږ به چې کوم دی جج صاحب دا خبره واوره، دا خبره ورسوئ. زما محترمو مسلمانانو، که دا فیصله دې واپس نه کړله، په پوره پاکستان کې به دا اعلان کېږي، ستا کور ته به درځو، ستا دروازې ته به درځو، د ختم نبوت اواز به کوو، د ختم نبوت صدا به بلنده کوو او تا ته به دا اواز کوو چې لعنتي ستا په خولې باندې لعنت شي، ستا په شکل باندې لعنت شي، ستا په کور باندې لعنت شي. ای زړیه، تا د